هر یو کس په شناخت کارت کې 10 لک روپۍ چې دي دا جمع شوي دي، خو زیاتکر کسان چې دي هغه له دې نه خلاف دي او هغه وایي چې دا سهولت چې دی دا ختم شي، او په دې کې ځینې کسان غریبانان هم دي، لکه دا 10 لک روپۍ چې دي دا ستاسو په سیاحت کارت کې دي چې تاسو خپل شناخت کارت وښایئ په هسپتال کې، نو په هغې باندې تاسو له د 10 لک روپو پورې چې دی علاج کولی شي. د روژې د میاشتې نه چې دی دا به دوباره شروع کېږي. تېر شوی کوم حکومت چې و نو هغه دا ختم کړی دا سهولت چې دی دا یې ختم کړی، نو دا اوس دوباره چې دی دا بحال کیږي او د 10 لک روپو پورې چې دی تاسو په خپل شناختی کارت باندې چې دی ځان له علاج کولی شئ. خو تاسو راته هم په کمنټس کې به دا وایئ چې ستاسو په علاقه کې هم دا خبره چلېږي، کم کسان چې د پی ټي آی نه خلاف وي نو هغو ته چې تاسو ووایئ چې عمران خان سیاحت کارت شروع کړی دی، نو هغه به تاسو ته په جواب کې څه وایي؟ هغه وایي زموږ صوبه چې دا دومره روپۍ قرضدارې ده، خو دې ته نه ګوري چې زموږ ملک چې دی هغه قرضداره دی، نو صوبه به لازم قرضداري دغه شان د زموږ د صوبې چې دی هغه وفاق هم قرضداره دی. نو د دې د بدنامۍ دپاره چې دی هغه به خالي تاسو ته په جواب کې دغه وایي چې د سیاحت کارت د وجې نه چې دی زموږ صوبه چې دا قرضداري ده، خو دې ته نه ګوري چې زموږ ټول ملک چې دی دا قرضدار دی او له دې نه مخکې چې دي دا قرضې راغستې وي نو په هغې کې خو عوامو له چې دی څه سهولت نه ورکړی، خو دا یو سهولت دی چې دا عمران خان ورکړی دی او دا به اوس په کې پي کې چې دی دا به دوباره شروع کېږي د روژې د میاشتې نه او تاسو به په سیاحت کارت باندې چې دی دوباره پرې علاج کولی شئ.